چې مومنانو الله جل جلاله دا غي چې فرشتي اپرینا فرین کیا اے مومنانو تاسو اپرینا فرین وا کوي اے الله رسول وا تاسو سنکار کړ دا ګور ان الله ملائکه رسول ترجمه شو تقریبا نو قرآن دا قدرت هم پسې ویستا په حدیث کې بیا چلو ورته کوم دا ضعیف دا پلان کې دي ضعیف دی کنه دا غوډي چې کوم ده شیخ صاحب زبر نو مفسرین څه لیکلي درود قرآن نه ویستا کوم ها به سره ولا د څه نه ویستا د فضل امان نه ویستا او يهودو باندې سره تورات نه ویستا يهودو په تورات نه ویستا دا قرآن نه درود ویستا دا فضل امان نه ویستا دا جو کته بس نورم چې تاسو طالبانو کې شک کوي باندې خلکو کې بیا به کوم نه بیا چې د قرآن کې تاسو شک وکړو بس قرآن کې بیا شک وکړو کله ګورې طالبانو اوس ما دا ګورې طالبانو مختصر یو مثال نظیر وای زم چې راکې نه کومه دا ونه ویلا چې بل مثال ورکم چې کوم دی کنه او درې یو شیخ په یاد توحید دغه غني کنه هغه ته خبر ورچو او علماء توحید کړي به دې کړي چې کوم دی لکه بتاول مثال زم چې تاسو را پاسې و چې دا پړې بیره زما پشان ده کنه یا کېدل خر را پاسې دا زما پشان ده دی پیغمبر زما پشان ده دلیل څه پېښې انما انا بشر مثلکم دا وایي او کېدل خر تاسو را پاسې او خنزیر را پاسې دا پړې بیره زما پشان ده آیات به وایي کنه به وایي دلیل دا قرآن ده چې کوم دی وما من دابة في الارض ولا طائر يطير تاسو پکې راغی کنه وما من دابة خنزیر راغی کنه کېدل ټول پکې خم پکې سپم پکې راغی وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم نن امثالكم مثل راغله ده کنه دا توحید غني کنه غني وي په دې را لوګلا ګیدل تا په دې وګلا نو ګیدل ته خو ګیدل شته د پیغمبر په دې نه کې ته دا ګیدل نه بدل شي او دې کې یې ګیدل بیا دا په شته بیا دا باندې چې ګستاخه په دې حالت آیاتونه وایي چې څنګه قرآن په لعنت وایي طالبان کته ګورې طالبان خپل توحید غني او د حضور اسلام مبارک رجسټر دا روزانه عمل دي کنه دي بالکل دي دیم دې چې دي نو نبی اسلام باندې رجسټر کوی سې دي کړي او پیغمبر ته تعبود ویل چې کوم دا ټول د مقتدیان دي کنه دا جانان مقتدیان دي ټول انبیاء مسلم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره سوره احزاب ان الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب سوره توبه کله ګورې طالبانو دومره بس ته کوم څه وړای دي دا تاوله طالبانو ترجمه حکومت دلوګو طالبانو الله ولي الذين امنوا الله جل جلاله دو سودا کسان چې د مدینه جانان په طالبانو یقین کړي دي یخرجهم الله جل جلاله دیوباس من الظلمات يذكرون الى النور نور شیخ صدیق شاه وې د تیرو د کفر نه وباسي نور د اسلام ته څو په مفسرین فرمایي کلام شو تیرو د سره وباسي د کفر نور د اسلام ته زنده ترجمه خطا او په دلیل او د خطا ولې ځکه چې الله ولي الذين امنوا چې امنو شو د تیرو د کفر نه راووت کړه نور د ایمان او د نصیب شو کنه څنګه به د کفر نه راوباسي څنګه به اسلام ته راوباسي تحصیل حاصل دی کنه دغه کې تحصیل حاصل دی ډیره مزه کوي چې کنه شه نه دا نه جنگي طالبان که زور کو نه جنگي که جنگي الفاظ په خپل مې یو کې تعارض راغی کله څنګه دا خامسن نو زو جنگ دا څه وځو طالبان نے قانون مو سو جنگ الله جل جلاله جنگ دوسا کسان عام شیخ یقین کړه د مدینه جانان پتا جماعت ول مومن شو کنه ها وباسي د تیرونه جنم ده د نافوهی د تیرونه وباسي علم نور د څه دا علم دا علم څه علم النور والجهل ظلم جهل تیار ده کنه دا علم څه ده نور ده کوم ده ما دا وایي چې خلکو څه دي ولا ورځ بس علم سوا کی کنه هغه تیری به ختمي کنه مخکې تاسو به څومره تیرو کې وایي شکوک او شبهات چې کوم ده اوس علم د قران دا وته څومره هر خبره سباقي حکم موقع باندې کله څنګه ده ایک څه څه په کې نه پاتېږي هغه شکوک او هم چې کوم دی وا نه کوئی چې تیری ختم شولې او څه شرع راغی حکم دا سم امنو کې صحت د اخیری راغی به چې وخت د خلکو سره لګي نبی رسول فرمایلی نه کانو څه وخت لګاوي نه هم قوم لا یشقا جلیسهم لګم لږه سبا ناس ته والا بدبخت نه پاتې کی په دې کې نو د تیرو د څه نه پوهینا راوباسي علم ته پوهیږي طالبان کته ګورې طالبان ولذین هغه کسان کفرو چې کفر کړی او یا متعود
دوستان دا وسکي شیطان په یو باندې تعود یو باندې مطلب په ډېرو کې جن یخرجونهم دی وباسي کوم دې من النور نور د اسلام نام الى الظلمات ترو د کفر دا د مفسرینو ترجمه کوم هم نور د ایمان اسلام نه وباسي سجدا الى الظلمات ترو د کفر ها والذین کفروا چې کفروا شنو په تیارو کې خدای کنه کله څنګه دا نور خدای ایمان اسلام هوسه نشته کنه پېستا هوسه نو څنګه چې کوم د داګه نه راوباسي د ایمان اسلام ته تیرو نه راوباسي چې کوم رڼا او د کفر او شرک نه کفر کې په خپل دې کنه په تیرو کې کنه تاسو خیال نه طالبانو نو دا چې وشي والذین کسانو سی بدا شي وجنګي والذین کسانو کفروا چې انکار کړي د مدینه جانان د تعلیماتو نه اولیاء او متعود دوستان نه تعود د اچھا څه په اوسه کړه یو کړي جو نو او باشدری چې کوم دغه کافرانو باشي منن نور د نور نا فطرت النا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواه یحفظانه طالبانو خیال نه فطرت نو سره ده کنه فطرت اسلام هم دا غواړي کله نابالغ وفات شو کافر بچره او نابالغ وفات شو چرته وای جنت کې وای چرته وای مشکا دا ولا کې خوشته چې نه اخره کې به دیم چې تم بسره واړو نو به سم فرمای جنت وای نابالغ بچ کوم ده کافر نو بچي جنت کې وای مشکا دا کې حدیث کې لیکم ده او سچ چې کوم ده فطرت الله التي فطر الناس عليها اچھا انا مروا کې دی واده وسره کله ظلمات او سجده چې کوم ده کفر چې کوم ده ما دا ګور کفر وړه آسان نه دی کفر افسان لري کنه لري حکم د ټول یو دی نن یو کفر کړي سبا بل کفر کړي سبا رس ورځ ایتونه نازلېږي په هر وخت باندې کوم نه کفر کوي کفر دی کنه ورو ورو سیوا کیږي کوم نه ترقی پس کې راځي په کفر کې ظلمات او کفر کې راځي او هغه چې کوم فطري دین او هغه ورو تدریجا راځي فحبواه یحفظانه طالبانو کوم باب دی باب تفعیل له خاصیت سے تدریج ځکه یو ورځ نه وړي کنه دا ریمون زمانه چې واخ ولګي په ورځ سره نه وټکی کنه رو کله سم رو او چې کله چې سرور مې څه برابرې کوم به یې تر سوالې ده راځه به تابع متمهره متلګولې کړه ګورې طالبانو اولئک دغه کسان دغه بدبختان چې کوم دي کافرانو یاران د شیطانانو چې کوم دي اصحاب النار دي صاحبان د ورته هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه د پاره خدای په دې پاره کسانو کې موږ حساب کې موږ دغه باري علي کې دا باري ذکر وشو هم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون الم ترى اتانك زما حبيب الذي غبت وقتتام حاج جدا نمرود کافر حاج جدا جن بحث کا ابراهيم عليه السلام بارك اسرا پھر دیدارے رب بارک دا ولی دا مستی کا ولا ان آتا الله الملك زکه الله جل جلاله با شی ورکو زکه مستی کا ولا فرعون ولی دا دعوا کړو انا ربكم الاعلى ولی حکومت وسره کوم ما چایو باسروش ایزا الله مجد الله دې بعد ما ته سیدا کوا اذا قال سويل ابراهيم عليه السلام سويل ربي الذي رب زما غزاد يحيي ويميت څنګه کوي احیا کوي او اماتت کوي کوم نه ژوندۍ کول کوي نه ما کول کوي دا په وخت کې د دوکه کې وسم چل کوي خو دا چا څه چل کوي هم راجه مناظر اسلام سره چل کوي ګوره هم کله ګوره طالبانو قال دې په وخت او چل کوي سوي انا احيي و اميزو ژوندۍ کول کوم دای کړه دا میدان جیل له دوه کسان راغلي سې مړ دو او بل آزاد پیدا می ژوندۍ کو دا می مړ کو هغه دا خو چې کوم دې دا جیل نه آزاد ولې قتل احیا ماته ته نه ویلې کنه شه دا دی کنه لکه دې د خبيسان طالبان چې په تیارو کې ساتلې دي وجوه فاضله او استعماله ودا دلیل دي کنه وای طالبان په تیارو کې ساتلې دي او چې کله وخت لګولې بیا ټول دلیل ذکر وجوه فاضله باندې کوشش بس لن بلانه به اشاره چکم دي ابو هیت الذی کا پرکې به نه خوزله بجې نه غړ ساتي کله ګورې طالبانو نو ابراهيم عليه السلام پوښتنه دا خر خم کو کته کوم چل کې را شراتا وې کته کوم دي لاته ونه چې سم راو فرض قال ابراهيم عليه السلام مبارک ته فرمایي فإن الله بشک الله جل جلاله یاتي بالشمس راتل کې پنم نور باندې من المشرق د مشرقنا د مشرق نه راخېږي کوم دي فاتي بها من المغرب وتراتل کې په دې باندې مغرب نه چې ته په دې مقابله کې مغرب نه راوخېږي نو فاطمه ور داخله شوه فبهت الذي
الذي كفر لا جواب حیران شو کا چې هغه کفر کړه د سه موجود جواب ولا ورکول فقار دي نو ویسه چلو کې به ور بلکم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم سورۃ انبیاء خدای کې خطاب دی خدای اعلی کار کو چې بوتان ولا ټول بوس کس کر کړي وره نو بوتان له بوس کس کر کړي دغه په ځکه څه شروع فجعلهم جزاء الا كبير صفات کیسه فرمایي فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ولنا ولا مالواګانی ولنا پرې اختر روز راغلی مالکم لا تنتقون ولدا صبر را سوال نه کوي شروع به ولدا فراغ عليهم ضربا باليمين انبیاء کیسه فرمایي فجعلهم جزاء الا كبير لهم کدا ګورې طالبانو جی علم دریا بس وضاحت بل ذکر شي خو دنه حاضر ناظر ثابت دا رؤیت علمي دي موږ نه راځو رؤیت علمي دي چې کوم دي زه په ځکه کافرانو دم خطاب شوی ولې اولم يروا ان السماوات كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي چاته وي کافرانو دوی دي هغه د باران بیا ثابت دي ولې هغه خبره کوي چې په کې خپل رساله تاسو خپل دلایل ست قرآن حدیث ته چې خبره ولې کې علم تر کې خبر کې دي وګوره تفسیر نه کم تفسیر داري کوي هغه د دارو یې علم نه دي کوم دي نو د زه په دارو یې علم نه کوي ها کافر ته خطاب شوی دی کوم دي زه په دې باندې سره دم خطاب شوی دی وإذ نجي كم بيجنا استدلال كي سوما ولا سبارك سوما إذ زبان إسرائيل بارك تيرش أنا بوشي خبري وانا كذا وجوه فاشية دي بوشي خبري وديك يشوف بوش ترايل دي أنا تايدم بكين اشتبكي الدلائل وين نزبكين شبك بداملا بما تكلي كم كتغوري طالبانو فبوهت الذي كفر والله ولا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله هدايت نکي ين ده هدايت څنګه ده لار دې ده پلار باندې روانه نه قوم کافر جګم نه هدايت ته کړه په سم لار باندې نه روانه سمله ایصال المطلوب نه کوي جګم نه کتغوري طالبانو کلذي مر على قريه يا بشانا کسره دې ده پایو قريه د بیت المقدس باندې وهي خاويه على بیت المقدس را په وسن کې والا روشیا پچتونه باندې خلق پاشي بس چتونه را پریوتی دي کنه عزير عليه السلام قال عزير عليه السلام مبارک فرمایا ان يحيي هذه الله بعد موتها سرګه بچن دي کوي چې کوم الله جل وعلا قد نقصد مرغنا خلق بسنګ جن دي کوي طالبان شک تردد نه غوړي خان اصلي خبره ده شوق پیدا شو چې کوم ده اگر سر روانه عالمي کې بتوهیل موتا شک مک چکم نه وجه کم نه فامات الله له وفات والله جل جلاله 100 عام سلكالا ثم بعث بالله جل جلاله سلكالا فاستفاسا قال الله جل جلاله تو فرمای کم لبست تاسمر وقت کړه زما حبیبا قال دې اسلام تو فرمای لبست یوما او بعد یوم یورز یا باج ورځ ما وقت کړه طالبان دې غټ کار پر را پاسې دا سیرانی شي وای کچره پیغمبر ته غیب لمن دې په پوي شوی طالبان دا اعتراض په موږ باندې نه واري باغ کسان باندې واري څو سر نبی د پر ذاتی علم منی کولی او تمنی یو دا خبر ټیک شو بل خبره دا چې شتا یا نشتا دا د ناخوی نسبت کول څه یا د بنا شتا یا نشتا دا خبره دا څه لګي چې په دې کې نه په دې دا دلیل پېښ کړي د پیغمبر په جهل باندې پرونه عبارت تیر شو کنه فقاتل الله الذين خدای باندې قتل کیا کسان چې هیڅ کې نه کوشش کوي اسانه کوشش کوي چې اثبات جهل النبي صلی الله علیه وسلم پرونه تیر شو کنه نرزانه سمې خېری کړی هغه خلک د خدای تباہ او برباد کی حالات دي چې دې کوشش کوي پس کې چې د نبی جهل ثابت کړي دا دلیل په سبا نه چې نه پیږي چې نه په جاهل شو کنه د نبی په ناپوهي باندې دلیل پېښ شي په تفسیر به کې دوه مرمه کې صرف معنی پر قران او دراوړ بس وهم جلد کم دے آخری صفحات جن دے حضور علیہ السلام کے غیب کے بارے میں تقاضا ادب یوں نہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جانتے تھے کسو کیوں چې نه پیدا نه حضور سم توحید کو پر نور پیغمبر توحید کو فرض ده یو خبره ده کوم د نبی توحید کو فرض ورو پس پتاوا خلاص پتاوا پس رغو باسي توحید ایمان د بنور 385 او دا بل پیغام نه بیا 329 طالبانو خیال شو دا فتوی یاد ساته دا فتوی د دې مبارک شي طالبان دا د دې برخه ده من به کوم نه دا شو چې کوم نه کې نو چې کوم نه خو نه ورکه نو چې کوم نه چې کوم نه کې ولا ورکه دې به منی کنه به منی او کنه بیا هم څه کې پاتو مې نو بعد کتاب او تک نه بعد
مختصرا طالبان د انبیاء علیهم السلام د غیرت خبره ده، د غیر عصمت خبره ده، بیا زبان دي ګستاخان دي چې کوم دي چې مختصر غونډه کې شارټ کټ یو تقریر به نظیر وکم او دي چې کوم دي حیران پاتې شي ډېر مذهب وږي ګان دې تبا برباد کړل. طالبانو دا آیت کریمه کې چې کوم دي الله جل جلاله صبر مې څومره وخت کړی دی سلګان او دې سمبار صبر مې هغه خبره هم ټیک ده، دا خبره هم ټیک ده. اجتماع نه کیږي نه دی وای خره منتی خلک زمون نه وای چې د اجتماع نه کیږي نه باندې پوه شي. هغه خبره هم ټیک ده، دا هم ټیک ده. او خبره وا چې نه پښین زوري کې بدلایلو وای خدایلو نمخ یو تمهید غونډه کې چې خدا ګیټ پیمنټ کې دا شروع صفه چې پیمنټ سره والے شي کوم کله څنګه دا او شروع چې کوم کانې منډه سره پریوزي دي. طالبانو تمهید د قران او د حدیث، تمهید د قران دم غب ته غب غب وایي کنه. نو طالبانو ما دا ور الله جل جلاله په دې باندې قادر دی چې یو ټیم د یو کس لپاره یو شان کی مختصری جو د بل لپاره وګورئ. لنډ مثال قران کې څه فرمایي قیامت ورځ چې کوم 50,000 عام ده کنه ده 50,000 کال ده کنه ده بل ځکه چې نه کالف سنتين مما تعدون بعض د لپاره زر راغله، بعض د لپاره سره راغله. یو ورځ د بعض لپاره زر کال شو، د بعض لپاره 50,000 کال. ټیک د مدینه جان فرمایي د مسلمان د لپاره دوه مختصر لکه فرض مونږ چې سره کوي یو ورځ دا چا د لپاره 50,000 کال، چا د لپاره زر کال، چا د لپاره 15 الله جل جلاله پر قادر دی کنه دی ممکنات دي کنه دي کوم مختصر او ظاهري مثال دی کوم دی یو سړی ته تکلیف دی چې کوم زحمت دی او زخمونه دی اپریشن کړو زخمونه تکلیفونه هسپتال کې پروت دی هغه باندې اورس څنګه دی لکه کار باندې او چې په پښه کې ناس چې کنه مینا محبت چې کنه چې کنه ثابت ورته چې تیر شله کې 15 منټه خپل مثال ورکو تاسو باندې اورس چې کنه دا ډور په جوړ دوی په دا ټیم دی په ما باندې لکه 15 منټه تیریږي څنګه څنګه ټیم ګوره شته چې څو شروع کې څو تاسو باندې وګدای او په ما باندې لنډه کې کوم نه ځکه د استاد حیثیت یو شان دي د شاګرد بل شان. بل مثال لکه حافظان برابرو حافظان چې ختم کوي چې کوم نه نستړي کیږي دا روسته مقتدیانو څومره ګیرونو ته باندې ورته طالبانو حدیث کې راغلي ما دا ګورم مؤمن باندې د خبر عالم برزخ ژوند څنګه دیږي چې دا ورشي کنه بعض مؤمنان ګوري ښه روح را ولا راځي د بګب شپ په خره مو شروع شو دا اعلی سرواجه دا هر راوښ نه دا چې دا تارونه مرغه دا وړه بس قیامت به قائم شوی سبحان الله دومره موټه زمان دومره مختصر شو. بل مثال او طالبانو د مدینه منوره جانان چې کله برتلو معراج چې کوم دی ایدا بار دا یو رسمره ورځ نو شپه نو تقریبا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. طالبانو مفسرین وګورئ مفسر سره کې لیلا کې دا تنوین د لپاره د تقلیل تنوین سره لپاره د تقلیل لږ وخت مختصر معنی تنوین د لپاره څه تقلیل د لپاره طالبانو کله تنوین د لپاره تعظیم مرادی ګورئ ها ورضوان من الله اکبر مختصر معنی طالبان دا تنوین د څه د لپاره تقلیل دې لږ وخت کې کوم او جانان مبارک کم دې ته دل سنن بیا علی مسلمان سب بخیر علی ستړي مشي بیا جمع کوي بیا بر روان دی ول اسمان باندې سنن ستړي مشي دي په دوه مې څه پر راځي نه بیا دې نه ستړي متعلق کوم ختم شروع وګم مادن بابا جی څنګه کیسر بیا وره بیا جنت بیا دې او یا زره خبره خصوصي سپیشل د امت بارکه دراز شوی سبحان هغه باندې زمونږ د جانان سره مینه نصیب جانان نه بار سمرا جنت د اولاد د دوزخ د ټول کیسې پیسې به کراواله لګم نه او د لاندې خلکو لپاره 15 منټه هم نه جګم نه. نو تاسو اوس په دې باندې پوه شئ چې الله جل جلاله قادر دی په دې باندې چې یو وخت د پاوزه لپاره یو شان کې د پاوزه لپاره ټیک شو. اوس به ترجمه وسوځم چې قرآن دا کې څه دلیل دې خبرې شته او کنيشته که قرآن کې دې خبرې دلیل راغی چې دا الله جل جلاله خبره چې سر کړي تیر کړي ټیک ده او دې سم چې یومن او بعد یوم دا خبره ټیک ده دا ټول دلیل موجود دواړه په موضوع کنه کنه دا او که دلیل نه نو به دلیل خبره وځو تاسو استاد نه پېښون زستا سوچ کوم نه دا پر هیڅ دلیل نه ما کده څنګه دا وزګور دې یاد کې بخپله باندې چې کوم نه نظر وکړو چې د نبی کمال ثابت دی او کنه د نبی جهل ثابت دی کمال ثابت ټول تباہ و برباد کړي څومره ګستاخان رسول دي امين طالبانو دغه سترګې کار نه ورګي وره همغه قرآن وایي او دین قرآن وایي ایو قرآن حدیث کې گمراه کی خصوصیتن خلکو تراوږي موږ قرآن حدیث وایي قرآن حدیث کې وته خو چې لکه د خصوصیتن حرام دي دا حدیث کې د زمر ته خیمه ورته دې تباہ و برباد کړي کوم ده کله ګورې طالبانو د دوه خبره ته لای دا دعوی سرګره دې کې د خدای
باجه نه خبره دلیل روان دی او زره سم یومن او باندې جوړ دلیل ته ګوروس کله ګورې طالبانو خان بل لبتا الله جل جلاله تو فرمایي تا وخت کړه مې اتا امن سلکالا نو وخت کړه سلکالا ها دلیل په باندې کوم دی روان دی خو خلک چې کوم په پیغمبر باندې اعتراض کې داغي خبره راوړاندې کوي ګوره اې دا پر یوم او بعد یوم داغه دا خبره وګنه اوس داغه د جن داغه دلیل راوړاندې کوي کوم دی فانظر الى طعامك نظر غفل طعام تو شرابك غفل سکاک لم يتسنى چې پاره کې تویر نه دی راغله دا دلیل دی خبره چې دا طعام د بارسته لپاره یومن او بعد یوم وو ځکه چې په اورس کې طعام کې پسکا کې تغییر نه راځي کنه یو کې تغییر نه راځي دا دلیل شو د کومې خبره چې ستاده لپاره او د طعام د شراب لپاره یومن او بعد یوم وو خلل او ځان سم څنګه په یو دم دا شندرا پاسه دا غیر لپاره یومن او بعد یوم او د شراب او د طعام لپاره یومن او بعد یوم دا دلیل شو دې په خبره دلیل ته نه ګوره کوم دی چې سرکار ته تیر کړی اوس په پته لګ وانځو اله حماد یې نظر وکړي دې بلې خبرې دې دلیل تم نظر وکړه حماد او ګورا کومه خبرې دلیل چې سرکار ته شوی دي حماد ته ګورا هغه چې کوم دې خاورې شوی دی او کې دغه بوسي دې شوی دي نو حماد په رسول څومره شو ټیک شو په دې آیت کې ګورا کوم دې ولنجعلک آیات للناس او د بار دا کار مون کړی یو ټیم موږ دومره وګت کړی دې چا دا پاره چا دا پر دومره مختصر کړی چې دا څه شي دلیل شي ګوره هم دا جګم د نقش دلی شي ان شاء الله خلق د الله جل جلاله په قدرت کامله باندې چې الله جل جلاله قادر دی د سم کولای شي او د سم کولای شي نور او بشرم جمع کولای شي سبحان الله قرآن پیدا نه میزان نه دي زرتين نه دي ګره نه دا جاهلان ته نه میزان او زرتين ښکارې کوي کتابونه خبر نه دي کوم نه وانظر الى العظام تنظر کده اډو کو د خردا کیف فنشذها سرنګ دې لمن حرکت ورکو ثم نسوا دې ته موږ اچو لحما واخ فلما تبين له ورکل چې ظاهر شو د چدواړه خبرې ټیک دي زما خبرم ټیک وا زما د پر یوم بعد یوم د دې طعام شراب د پر یوم او بعد یوم نور خلکو د پر رحمت د پر سلکا دي قال له فرمای العالم ذو ایغام طالبانو وکم کوی له وسم کوي ته مخکې کوی له کنه کوی مؤمن او ایمان جوړو مدبر ټول او بعد باندې یقین او علم وکړو وسم به مخکې څنګه علم او اوس چې بستر به وکړم شي علم کې فرق دی کنه ان الله بشک الله جل جلاله على كل شيء قدير قانون کې سیس باندې قدرت لرونکي طالبانو خیال شو نور خلک د پارسل غاړو خاطر پارسل غاړو او د کام د پارا وزیر صاحب د پارا سمرو اوس په کوئی شي د ظاهري نظر مده د پارا وګړي چې خدای په باندې قادر دی کوم نو باقي نه خبره په ځای باندې پرېدا نه خبره په ځای باندې پرېدا بیا دې مکه تاسو پرستا په برخه کې نکله شي بس خیر شو پدای هوتا سما دروان کې یو باریکه ونه نقطه درته خیم چې بیا تاسو یاد وي دا آدم علیه السلام باندې راغله چې من حمئ مسنون چلا په راغله هغه پښتانه خره دې تاسو چې دې چې کوم د لیکي ترجمه کې کوم د عربی والا چې کوم هغه دې خدای په عفو کې خطا شوی دی هغه چې کوم دی وي خټه بدبودار نبی د بدبودار خټه نه پیدا کیږي آدم علیه السلام کې سره او دا عربي څه فرمایي چې عربی والا چې منتن منتنتن د بدبودار خټه نه خدای کې خدای باندې سنیا زنده باد لري چنده به صحیح ترجمه کمایو غلطه به لم يتسنى طالبان سمانه تاسو کوي چې تغییر پکې لم يتسنى سمانه تغییر پکې نه دا به سمانه کې هغه خټه چې تغییر پکې راغله خدای کوي ان حمای نه خټه مسنون سمانه متغیره خټه کې تغییر راځي لا ولې چې کې وبوا چې یو شان حقیقت دی کنه پرسته ورته چې څنګه چې تغییر پکې راځي کنه کو نور علی نور ترقی پکې راځي څنګه پکې ترقی راځي مدینه جانان نه تاسو کې څه فرمایي د مدینه جانان فرمایي د انبیاء علیهم السلام بدن مبارک الله جل جلاله د جنتیانو په مثال باندې پیدا کړی دی جنتی انسان د بدن نه خوشبو راځي که بدبو راځي هغه عطر هغه خپل څه شي وي د جنتی انسان خپل څه شي بهترین خوشبو د مدینه جانان چې کومه خلا مبارکه ده
حواله په مشکات کې ګورئ ورې کې هر خوشبو نه باندې خوشبو ده حواله په دسته ما راوړي جن په مسلم رضی الله عنه د نبی سم مبارک چې د بدن خلر جمع کوي او دختم وسو نبی سم دا څه کوي کوم ده وای قربان دا بهترینه خوشبو ده منګه ځان د پاره جن جمع کو خوشبو نه کوي دا ماشومانو د برکت حاصل ول د پاره ځان سره بتاول تبرک ساتو ستة جن مشکات حواله پکشتا مسلم شریف پکشتا جګنه برکت اخره د صحابه ورخه نو ادم علیه السلام نبی دې کنه دې نبی علیه السلام سره باندې انبیاء علیه السلام بدنونه څنګه پیدا دي نو چې نبی انسان د بدن څنګه خوشبو راځي اے طالبانو د مشکات حدیث د مدینه جان چې بکم کو سبا نه لاړه کو سبا صحابه په جاندل چې جان بده کو سبا تک کړه څنګه په جاندل کو څه نه خوشبو راځي د مدینه جانان د صحابه کرامو ما شومانو براوړې جانان مبارک به اولاد تاره دي او بللاس به ما شوم بچی په سر باندې را کو دور ټول ورځ به ما شوم بچی د سر نه نمشکو د انبر خوشبو راځلا مشکات شریف جام نمبر کی حواله تیار کړی شیخ وایا کدا ګره طالبانو خدای په دې زموږ ایمان نه خطا کيو یاد هغه وخت بل یو نیازبین نو د محبوب د ابراهیم خلیل الله یو قسم مختصر بیا ذکر کړ چې خلکو ته پته وي د خدای پاک نیازبین نشتا دا خبير وي نیازبین نشته نیاز وړي نشته وي ګوره د خدای پاک نیازبین دا ګوره چې څنګه خبره کوي چې کوم خدای پاک چې کوم نشي بیان دي راغلي کنه هدي د خدای نیازبین دي چې کوم دارا ته خو په دروازه بسم الله وإذ يعقوب قال شيخ إبراهيم عليه السلام إبراهيم خليل الله عليه السلام سے فرمائے نیاز بن دے نیاز خبر کہ اللہ جل جلالہ رب رب زما ارنی او خیامات او خیامات سرات او خی کے فتو علم او ذات سرنگ مڑی گندے کے دا کہ تیرا دا یقین ہمیشہ قال اللہ جل جلالہ خبر کہ اخر زمانہ کے دا سے دجالون کذابون برازی جدا خبر وکي چې ابراهيم عليه السلام یقین جوړنو ذکر سوال او جواب پکې راځي ګوره قال الله جل جلاله تاسو کې اولم تؤمن ته یقین بلې خبره باندې نه ده کړه خدای ته پته چې یقین نشته کنه چې یقین لري هو کافر دی کنه وجه ملا اخر پکې راځي کنه بعد بعد الموت یقین جوړ له خدای تاسو ودی کی چې تاسو خبره نور هغه ودمو تر یې شي خیر چې دغه چې څه لیکلي دي کله څنګه سوال جواب دې کوم ده قال دې وته فرما ابراهيم خليل الله عليه السلام بلا ولم يقين نه ده کوي ولكن ليطمئن قلبي لکه زما د اطمینان نور هم څنګه ورسه واشي دغه چې په دې سره مخکې مونږ ته علم یقین حاصل شو چې په سترګو باندې وکتل بیا تاسو شي حاصل شو ذکر د مدینه جانان مبارک فرمایي د مشکات شریف جان نمبر الباء وبد الخلق وذکر الانبیاء دریم فصل اخره حدیث ليس الخبر کل کته ګوره طالبانو له اصل خبرو کلم وایم زما په تسری نور هم سواشي الله جل جلاله ته څنګه دې سنو چې کوم دې بیان دي راغلي فحرام لا قريه اهلكنا انهم لا داوت نه قال فخذ فاي بلا كلام پس اني ساروا تم من کر سرور یو مروان نو نساء فسرهن غميدا ميدا ميدا کفر اسرا ثم جعل بیا کېدا على كل جبل بحر یو غر باندې منهن دینه جزء یو عيسى سرور اغله ميدا ميدا کټول سم کس کا بیا جدا جدا کا سرور څنګه سرور غون دغه جوړ ډونډای په سرور غونډو د غرو باندې کېدا څنګه دی بیا څنګه زبوت نه چې پاشه گئی خود مورنا نه امجنه تو وجه خلق ته بدل چې لکه ګوفو وای که اوسه یو میګه مړ کو یا مچ مړ کو درېون بزرګان ټول دراون کو او ته چې پاسه بزنه نه پاسه بزنه دوله کاته چې شرکات اوسږي بابستي دا ولې زدا دومره زور کوم دا زور زکه دي خمارانو حمیرانو لیکلي دي و چې خدای دې نه خکې نو کله اولیاء او زیارتونو باباګانو په مزارونو کې اعلان شو یو شل سیر مالګه وساټې نو خدای نه روکي دا ګستاخان دي کنه چې خدای نه روکي کنه او په باباګانو باندې وګړي یو شل سیر مالګه وساټې خدای نه روکي نو موږ به دا خبرې کوو کنه به کوو دا توحید نه بیا اولیاء کوي چې موږ خدای دې تبا کوي نو معلومه شو دا خبره چې نبی زمون پشان تا دا خو نه ځګینو چې نبی خبره نه خدای مني ستای ته نه مني چې کوم دې نو دا وته وای ثم ته نبی او دعوت ورکړه دعوت وای کنه دعوت ته ورکړه چې راځي به کنه خدای به مني یاتی نکسایا بیا به منډه باندې دا ګوره څه کیږي وعالم بیا یقین کو مکم طالبانو یقین هو سم یقین نه مکه علم یقین هو سم یقین شو عین یقین کو ان الله وشک الله جل جلاله الله جل جلاله عزیز غالب حکیم حکمت والا دے مثل الذين حالوا سبدا غسام ينفقون جري خرج کی اموال و مال نقل فی سبیل الله ان الله جل جلاله بلا رکے کمثل حبۃ بشان دے مثال دے دانے دے انبت چدا دانا رزقن کی انبتت
صيغه واحد مؤنث غائب ضمیر پکې چا راځي حد دیتا مجاز دې کنه دې کدا خبره دې خرڅ ته خوب کې اوریدلې وې نو بیا به درود تا شرکی درود نه ویلې او د شرک بیمته نه راغله زه په دې ډول بکاري تر اخره پورې ټول ورځ کې وړه څنګه مسب وکي بدبخت پیاده او ګستاخ دي سره درغون کې سبا سنا به دا وږي په کل سنبلتين باري وږي کې بیا د حبا سل داني نو یو به وسو باندې شوګنه او بس نه ده کنه والله يضاعف لمن يشاء الله جل جلاله ذاتوي چا د چرا د وشي سمرا یادی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب او بغیر حساب کې چانه مخې ته راشم د بندگانو په نسبت باندې ورته اما ټیم ته وګوره ټیم 50 کروڑ نه دی کمپریشن ټیم ختم شو دی 12 بجې هسپتال بند دی اپریشن والا سبا ته پاتې ان شاء الله پاتې کی ولا ده خیر دا چې دا موږ د دې خبيثانو اپریشن نه کوو څوک به کوي کله څنګه دا او 15 منټه کې کوم راغټ اپریشن نه کیو کوټ اپریشن یو غټ اپریشن نو دا څنګه څوک اپریشن ډاکټران اپریشن نه کوي خیال ساده غواړي زما دا شو چې تر مازیګر په ټول ناس وي خبر به سکتے ستر ما خام پورې په پاتم کې ناسم او تاسو به چې دولتي مشنو بس درو راته شروع کوي کله غواړي طالبانو پاتې کیږي نو خدای واخیر کې هم دا تقریبا په زمر کې دا انما یو فسادونه آیت نمبر 10 زمر سری رشتما کدا ګوره طالبانو درشتما سپارا زمر والله جل جلاله واسع فراخر وسن کې علیم خبر الذين كانوا ينفقون جري خرج اموالهم مال نخل في سبيل الله الله جل يوم مدارکه ثم بیا لا يتبعون نور پسې کې ما باس پسې ان قبول چې کوم دي خیرات کړي سنور پسې کې منن احسان ولا اذى ند اجر تکلیف رسول خبر اساس باتیں ماته بیان کړي لهم ذی قرا اجرهم اجر ذی بوی عند ربهم فنذر ربهم ولا خوف عليهم نبينا فريبان ولا هم يحزنون نبي رب لکی او اخرت کې کنه زخرف 67 دی ولي کوي قول معروف خبینا و مغفرت و بخشش خدای او بخلا دی او بخلا د روزگار روان کا ما کې نشته کنه خبینا ورته دا بهتر دی د څه من صدقه دا صدقه نه دوا چې پسې ور پسې څه اذن طالبانو مرفوع دی کنه دا اذن مرفوع دی که منصوب دی فاعل دی منصوب نه دی کنه تو دی کنه منصوب څنګه چې ته وری کنه موږ ته مرفوع خاري اذن کله څنګه دا التقدير فيما تعذر كاسم وغلامي او استسقلا كقادم خدای کوي كقادم رفع وجرا خدای کوي ونحو مسلميه رفعا وسپوش کاته باندې دا اوس مرفوع شو که منصوب شو اعراب تقديري دی غره كاسم وغلامي نوا یت موافل مقبول وش دا فاعل شو دا اعراب تقديري دی كاسم وغلامي وانا وم نمبر اعراب دی غره په نه اسنا بوګم والله جل جلاله غنی دې پروا دې حلیم او سره والے دې صدقونه خدای په بے پروا دې او سره والے دې ګوره چپکې نه ګوره هم چې خدای درکړه خدای ته جواری کوي نه ورته یا ایو الذین آمنوا المؤمنون لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مبادل او صدقې په بالمن په احسان سره ول آزاد اجدا تکلیف رسول وینا سره خبره مکوي بس کله دې بشان منافق خبيث یو دې په چې خرج کوي مال او مان پر ریا الناس بعد خودل خلق ولا یؤمنون یقین نه بالله فالله جل جلاله باندې واليوم الاخر اور ذخیره باندې فمثلوا فسحار او صفات د منافق انسان کا مثل صفوان بشان رسشي دې یو صفا کانی دې صفان ستوي صفا لګا خپل کانی خ صفا وی کنه مهین کانی علي ترا باغې باندې بل شي خاوري ترا بوچ خاوري دا وي ها ګر غبار وچ خاوري پرته کنه فاصابه وابل نغه دورسيږي تیز باران غټو سات کوله تیز باران چې باران شي خاور ما ټوله صفا شي کنه فترکه صلی الله هغه پری بالکل صفا سوترا سمند د قیامت پر ټول اعمال لدی برباد وي سورۃ فرقان کې څه فرمایي په 19 سپاره کې اوله سبب باندې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا کدا ګوره طالبانو مزل کوي لا يقدرون دی باندې قادر کې د قیامت ورځ باندې اعلی شین په ځشي باندې مما کسبوا هغه چې کوم دي کسب کړی والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله هدایت لګي قوم ظالمان تمرات اراده طریق ده کې ایصال المطلوب دی ایصال اراده طریق شوی دی ورته کدا ګوره طالبانو بيدار وسي ومثل الذين هم مثال صفات حال صفات کسانو ينفقون جري خرج کوي اموالهم مالنا صدقه ابتغاء مرضات الله
لپاره طلب کول رضا مند الله جل جلاله وتثبيتا من انفسهم دا ثابت قدمه او د تحقیق نه من انفسهم د نفسونو دې سمونه دې چې کوم دې ثابت قدم دي تحقیق او یقین ورته حاصل دي چې ثواب با ملایي ندی خلق عقیده دا چې خدای ثواب راکړي چې کوم ندی څنګه مثال لې کما صالح جنت بشام دا مثال له یو باغ دې ربدین پوچت ځای باندې اصحاب چې ورسی هغه دوابل تیز باران نه غټو ساس کو ناغه جن ډېر مزیدار شي کنه نور نه نور شي فاعتت مراتب وکړه باغ او کلا په پیداوار خپل باندې د فائد د چنه ډبل جکنه مې وې چې مزیدار فإلم یوسبا کچره اونر شي ګدا لوړ ځای والا باغ دا وابل تیز باران نه غټو ساس کو باران اون رسیږي فتلن زمانہ فیها تلن اگر برسه کا بگیگا پھر چپا شوی دے کنه فیها اگر برسه کا بھی تلن سره معمولی پرخه جوشي هم ډیر کار کوي خو بیا پرخه ویا کشمیر ته څوک ته دې پته لګي چې پرخه ویا کنه ساج را پاز خره وچی کنه باران شوی دا پرخه یې تلون پرخه ولا ځکه کشمیر په لوړه دی کنه د لوړه ځای پرخه به ډېر مزیداری هغه پرخه هم کارونه کوي چې کوم دی والله جل جلاله بما باصبه تعملون جتا عمل کوي بصیر لرونکی آیا ودوایا فخوی احدکم یوسا سنان تکون چشی لہو دا پارا تکون لہو چشی دا پارا جنتک نیو باق من نخیر دا کجرنا و آناب او دا انگرنا تجری چی بھئی من تحتی حل انہار لا نلاغیر نهرنا لہو دا پارا بیا پدے من کل سمرات ہر قسم میون ای فاصاب والکبر ورسید لیدی دا بڑا والی ولہو ذریتن دعفا او دا پارا کمزوری جم دے اولادی وارا وارا مشمان لی دے بڑا دے مشمان بچی کچی فاصاب ورسید باغ اثار آفت فيه نار پدې کسه تیز باد ته ویل کې اثار ریحن شدید فيه نار پدې باد طوفان کسه اور کې فاعترقت دابا وسوزوي كذلك دارك يبين الله بيان الله جل جلاله لكم الآيات تاسد احکامات سمند قیامت ورځ باندې دا منافق دې سه تمای کړي دې سم کړي او من کی سمې دنیا کې سړی تمره چې کمزور دی بچي کمزور دی دا باغ اسروي او دا باغ ټول چپشي څومره خپایږي نو قیامت ورځ باندې اورل تمه کې چې ما اورل خیراتونه کې ټول چپه هو گیا ہے دې به کار خراب دی کنه طالبان رکوع ته رسو ولا خبر خدای مګوي یو منټ به وړي یا به 2 منټه وړي هیڅ خبره نه کوي لکه چې 10 منټه تاسو چې نرسته شروع کړو هغه تر روبه تر رسیدي دا کله ګوره طالبانو په 2 منټه هیڅ خبره نه لګم لعلکم تتفکرون دا باید تاسو سوچ په کار وکړئ چې څومره روزه پاتې ده څومره مزل پاتې ده څومره شي پاتې دي دا مې ته کې ستې یې سم نه کیږي سوچ فکر کوئ یا ایه الذین آمنوا مؤمنان انفقوا خیرات ولې نه کوي خیرات کوئ بس کوم وای خیرات کوئ انفقوا خیرات کوئ من ته یې بعد ما کسبتم د پاکیزه هغه چې کوم تاسو کسب کړی دی خیرات ولې کې بس کوئ مما او بعد الله اخرجنا چې موږ راوېستل د تاسو لپاره مدار اعظم کې نام ولا تيمموا الخبيث تاسو قص اراده مکوئ د بیکار اعمال منو د خشه خیرات کوئ ولې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خشه خیرات کوي پیسو کې خیرات کوم نه وي هغه کې ګوره چې مرغې حلاله ده سره واسره او خپل محبت سره ګوره هم کدا ګوره طالبانو ولې ورخته دې کوم دې په کوم ځای کې ناس او ستناس دی وای خدای مسلمانانو ولې ورخته دی وای شیطان دا وچوي jihad باندې په اوس پته لګي په 2 منټو کې کنه چې مجاهدین څه کوي کدا ګوره طالبانو څنګه په نه کې تاسو خیرات کوئ دا بیکاره مال ولستون بیا خزي تاسو نه حضور اغستون کې داغه الا ان تؤمنوا فی مگر که تاسو سترګې پټې کوي یعنی که تاسو بچا باندې حق تاسو نه بیکار درکې تاسو نه غلې که په پټو ستو کې دیوال جلګه بلا ورپسې کې جدال دی راغو چدام شکر دی کنه نو تاسو نه کوي خدای په نام څنګه ورکوي تاسو والو تاسو یقین کوي ان الله بشک الله جل جلاله غنی دې پروا دې همې صفات کړی شوی دی ای شیطان یعلکم الفقر شیطان وعده کوي تاسو د فقر او خیرات مګو غریب بشي خرچه ورسره بیا نه ویا امرکم تاسو عمل کې بالفحشاء به ہے کار سره والله جل جلاله یعدکم وعده کوي تاسو مغفرت منه د خپل طرفنا وفضل او د زیاتی ثوابونه لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید والله واسع ټول باندې براله اواز نه راوځي والله واسع علیم الله جل جلاله پر اخر او سن کې خبر وي یو دل حکمت ورګه حکمت څه ته ویلې وره هدایت حکمت نه ویلې کې مبزي تا صدرا مدد حکمت نه ویلې کې قران نه تاسو یې حکمت ستوي او مې یو ته حکمت فقط اوتی خیر کثیر حکمت امر سے علم نافع سره
دین کې پوهه غره هم مې یشا چاته چهره د وشي او مې او تل حکمت چاته جوړ شو حکمت فقد فتح تسرعو دي خیرن کثیره د دې ورکړ شو خیر کثیر ادا کې خیال لګره هم چې تعالی صاحب دې شته مقدم بخښه دا صاحب دې لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ده بدايه دې کې پیسې غواړم خیر کثیر مې راځو دام به ثابت ہویا وما يذكر فن شد قبل الا اولو الالباب مگر کسان چې اولو الالباب دي اولو الالباب څو دي طالبانو الذين يقولون وما انفقتم من نفقه وجتا سو نفقه کې د سند نفقه نه لګي کړي او نظر من نظر یا تاسو نظر مدل سند درمانو سر د ورساو فإن الله بشک الله جل جلاله يعلم هغه باندې کوئی چې کوئی نه جزا ورکړي کنه ورکړي وما للظالمین نبی د پاره ظالمان من انصار سو پرګار طالبانو شي چې مطلب ذکر لږ مراد څه شي پرګار د ظالمانو شي ده کافرانو ان دغه صدقات کتا ظاهر وي صدقه فنهم ما يفكره ورکړي فنهم ما يدا بخوي چې کوم ده وایندو فوا کچره تاسو دا چې کوم ده پټ کې وته تو ان فقرا پټ درکې سب فقرا دا ورکې فوا خیر لكم دا به خیر ده بارا سم الله بده کله پټ مناسب دی کله خارا باندې مناسب زه د موقع محل دا ګورو ويكفر الله جل جلاله الذي كان مستاسنا من سيئاتكم غناه مستاسنا والله جل جلاله بما فاسبا تعملون جدا عمل کوي خبير خبردار ہے ليس عليك هداهم زماهي باندې کافرانه ده پدا باندې ده سملب شته جن ایثار المطلوب لراستا کار ده ولكن الله يهدي لكن الله جل جلاله هدایت کوي مې شاچا د چرا ده وشي کله صراط مستقيم مثبت کې څنګه ده کنه فما تنبئوا اجدا خیرات کوي من خیر ان سمان نه فلیان بوسم چا ده باره کوي خدای کې یې یوم تجد كل نفس ما بس من خير محضرات دي بسوي مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا بالرزان باركه بدن وما سورة مزمل اخر کې سره دي ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه هو خيرا واعظم اجرا بهترین اجر دې طالبان خدای په دې مستخیان جوړ هغه چې تاسو خیرات کوئ چې کوم نه تاسو خپل ځان لپاره کوئ ما تاسو په کومه طالبان یو شیطان نه پیدا څنګه نه چې په شی مانه د سکی نه کیږي خیال ساده تاسو خرج مکوئ الا ابتغاء مگر الله جل جلاله رضا مندي لپاره الا ابتغاء وجه الله خرج مکوئ مگر رسول لپاره کوئ نمبر جوړول لپاره نه مگر الله جل جلاله رضا مندي لپاره وما تنفقوا اجر تاسو خرج کوئ من خیر من سامان لا يوفى اليكم پورا بدل به تاسو ته نن پورا لګي خو اني متوفيق پورا زور به کار نه ور کوي ها حال دغه وو کار ور کوي بیا وانتم لا تدرمون تاسو باندې وسلم زیاته نشي کولای چاله ور کوي بهترین دغه مصرف څه شي للفقراء الذين فقرانا کسان پر اوسرو جری بن بشوی صدا پارا طلب ظاهر د پر طالبان یا ساجو سفری ها فی سبیل الله الله جل جلاله بلار جلا استدیو نه طاقت له در بند سفر کوله فلار د بدن کې تجارت د پر سفر نشي کولای کنه ګنده باندې نشي چلولای کنه کیا سبهم الجاهل ګمان دې بده باندې راکس څنګه خبر وي ندی له ان څه ګمان دې اغنیا د مالدار شي مالدار رزق لري چې کومه ګنده باندې نه چلے کنه مهنت تاپ به دوی د ځان ساتلو د سوال کولو نه طالبون دب بیجن دي د سیما په نشانو د سرنګ نه پته لګي خو چې څو عقلمن خوې ګان څنګه نه کوي لا يسالون الناس دي سوال نه کوي خلقنا الحافا په مبالغه سره وما تنفقوا او هغه تاسو خیرات کوي من خیر د سمان الله فان الله به علیم
وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كسان ينفقون أموالهم چری خرج کوي مالونه خپل بالليل د شپې والنهار او د ورځې سرن په پټه باندې چې کله پټ مناسب وي وعلانیتن او په کار کې نه ټول یو کنیکشن دی کنه کنیکشن یو دی کنه بل څه هو نشته کنه دا نه دی هلته راځي کې تار کې څه فرق مې شړو او یو کنیکشن دی کنه یو سپیکر دی هغه تار کې تارون کې بس مسئله یې کنه ځان د ټیپ لګوي کنه ها بخارا باندې فلهم اجرهم بسرید پارا باندې اجر وی عند ربهم بنز رب دې باندې ولا خوف عليهم نبر ير بدی باندې ولا هم يحزنون نبدي غندنکی يوم القيامه. الذين كسموا يقولون الربا جدا صدقري لا يقومون دي بل فاسيږي د قیامت پر ورځ باندې الا كما يقوم الذي مگر پشان دا کس کم کس پاسي کم یو کس پاسي يتخبطه الشيطان چې بد حواس کړي غیر شیطان یعنی جناتو من المس مسکول پیران برغلی حواس کارنور کې لیونه غوند کیندا سه لیونو په شکل و دغه خورن کې دا سود پاسې د قیامت پر ورځ باندې ذالک دا سزا د دې لپاره بیانهم بشکدي کافرانو قالو سبب انما البيع مثل الربا خبر ادا ده بل نه دا به په حلت کې پشان د ربا ده الټا کار یو کو دا ربا اصل وګرځاو حلت کې او دا دیواله فارا وګرځاو هغه څه تشریح ورکړه بالکل الټا قرآن شریف شاته منیس دلته چته کې نه دی شیخ خوش یہ دا غلطه وړاندې شي تیس دې خوش واحل الله البيع وحلل الله جل جلاله بيع حلال کړل او حرم الربا او سود حرام کړل. فمن جاءه فساد چراغ سشراغ وتا موعظه نصیحت من ربه دلیل رب طرفنا فانتهات فزمان شو د سنت فله ما سلف نن د پاره هوا چې کوم مخکې دې کړی وي مخکې تیر شوی هغه به ته خدای پاک موافق کړي ځکه مخکې حکم نور راغلی و امره او امر د حساب کتاب د الله جل جلاله طرف ته هغه حساب کتاب کوي. ومن عاد چا چې عود کو دوباره سود کو دې نه پس فاولئک هم کسان اصحاب النار صاحبان د اور دي هم فيها خالدون دی و بده کې همیشه د پاره وي نو کافر هو همیشه د پاره پکې پروت وي نو که مسلمان وي او سود خوري نو دا خالدون اعلی وسره لګي چې دی او ته حلال وګڼي نو سود حرامه کړي دي چې حلال او ته وګڼي بیا څه شي کافر شو مستحیل باندې به حمل شو کچره ده مستحیل نوي سود کوي حرامه غني حرام وتا وای حلال نه غړي او بیا سود خوري نو هغه د پاره به خلود فی النار نشته بیا وعید دې تهدید دې تغلیظ دې تشدید دې دا تعویل په موږ ولې کوو ځکه به تعویل کوو چې په سورته نساء 48 نمبر آیت کې راغلي دي او یو سل 14 نمبر آیت د سورته نساء کې راغلي دي دا غي په وجه باندې هم بلې کې قید لګو سورته نساء 48 سورته نساء 116 تارا 5 اتصل نمبر آیت د سورۃ النساء او بلایت پر سورۃ النساء کې یو سل 14 ده دا په یاد کې زه په پکاري دی بیا باندې ضرورت نه راځي کله کې سره غلي دي ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء نو دا سوچ کنه کبیره دا ما دون ذلک ګرځ لمن یشاء نو دې کې موږ په یو سورې کې تعویل زګه چې دا تعویل کې ونه کوم دا آیت کریمه سبیا معارضه راځي زګه تعویل کې بیا تغلیظ تشدید ورته وایو چې خلک دې نه منشي او حقیقتا بدنه جیم دې خلود مراد نه ده لہذا د معتزله او عقیده دې نه ثابت دي چې هغه وي چې چا کبیره وکړه مخلد فی النار به هغه آیت کریمه نه انکار لازمي. يمحق الله الربا
کمی الله جل جلاله ربا ان سود مال کمی ظاهرا خو زیات خو حقیقتا دا کمی برکت پکې نه وي ويربي صدقات زیاتوي صدقې ان صدقو مالونه خو زیاتوي برکت پکې اچي والله جل جلاله لا يحب نخو خوي كل كفار هر یو ناشکر اثیم ګناګار ان الذين بشکا کسان امنو چې یقین کړي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړي او اقاموا الصلاه موږ قائم کړي او اتاو الزکات زکات ورکړي لهم دې لپاره اجرهم اجر دې به عند ربهم بني رب دې باندې قیامت پر ځای باندې ولا خوف عليهم نبي ير پدې باندې ولا هم يحزنون نبدي غم جنکیر قیامت پر ځای باندې یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله مؤمنان تاسو الله جل جلاله نو ویریږي وذروا او پریدوي ما بقیا چې کوم باقی پاتې شوی من الربا سود نمخ کې د آیت نه تاسو چې کوم غسه حکم نو راغله اوس چې کوم پاتې سود دی هغه پریدوي ځکه چې حکم راغی ان کنتم مؤمنین کچر تاسو یقین کوونکي د خدای په کتاب باندې فعلم تفعلوا کچر تاسو دا کار اونکو سودم پر نه خود من نه شي فاذنوا تاسو اعلان اوري خبرداري اوري به حرب بجنگ سره من الله د الله جل جلاله د طرفنا ورسوله د رسول د طرفنا جنگ ته تیار شي وان تم کچر تاسو توبه وستا فلکم پس تاسو د بار رؤوس اموالکم سرنا د مالو تاسو به ابا تاسو ملاوي 100 روپے سید په سود باندې ورکړي سود په خېجه نو ربا د سود د 100 روپے رأس المال وتا ته ملایږي لا تظلمون تاسو ظلم مکوې خلکو باندې سودونه مالي ولا تظلمون او تاسو باندې ظلم نشي کولای رأس المال بسانه چې کم دي نشي بندول دا وتا ته ملایږي وان کان کشریوی دا کس ستا په قرض مقروض هغه کس وسرتن تندک ستایواله مالو سنشتا تنګیرا فنظرتن الهامه سره نو انتظار کول دغه مالداري پورې پکار دي صبر وته وکړه چې مالدار شي در پکې درته وانت صدقوا کته تاسو صدقه ولا دا قرض وته تاسو ور معاف کو غریب دی وسنه کی معاف دی کو خیر لکم دا ډېر بهتر تاسو د پاره ان کوم تعلمون کچره تاسو دې په بهتري باندې وایي خدای پاک بدلې درکې وما انفقت من شيء فهو يخلفه هغه چې خدای په نامه تاسو ورکوي خدای په دغه بدل ورکوي واتقوا تاسو ویلې یوم د هغه ورځنا ترجعون چې تاسو رجوع کولای شي په هغه ورځ کې ال الله جل جلاله ثم توفى بیا به پورا ورکړي شي کل نفس هر یو نفس تا ما کا سبب هغه چې کوم دې کسب کړی جزاء هغه چې کوم دې کسب کړی وهم لا یظلمون او پرې باندې ظلم نشي کولای دلته توفا معنا پورا صحیح ده جزاء پورا ملایي کنه به شیخ غبل دې کې چې نه متوافق کې پورا زور نه کار نه ور کوي روان ده یا ای الذین آمنوا المؤمنون اذا تداینتم کله چې تاسو معاملې کوئ بدین فقرض سره سودا دی واغه پیسې په نیټه باندې ورګې ته دین ویلې کی قرض ته وی نیټه ورګې ته قرض ویلې کی په عربی کې منګه پښتو کې ټول ته قرض وایي دین څه دی ویلې کی سودا دی واغه پیسې نیټه باندې ته دین ویلې تداین کې بخبل باندې نشته خو رسدن را روان دي ته څه ویلې کی تجرید لکه سبحان الذي اسرا بعبده کې کوم اسرا چې کوم دې معنا کې دوی یو معنا بدل بل معنا د شپې خدای له سر روان دي نو دې ته څه ویلې کی تجرید دا معنا ده چې بوتل دی لړم د سروان نه د تجرید ویلې کی مختصر معنی کې وتا سن راشي الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې تاسو چې کوم دې په قرض باندې سودا واستنا فكتبوه دا ولیکي وليكتبوا ودې کې بینکم تاسو در منځه دا معاملات کاتب یلیکون کې بالعدل په انصاف سره ولا يابا او انکار باندې کې کاتب لیکون کې ايكتب چې دا ولیکي کما علمه الله لك سرنګ چې الله جل جلاله دې ته علم د کتابت ورکړي فليكتب دې ولیکي وليملل او املا دې وي الذي حقس عليه الحق چې باغې باندې حق راغلي املا وایو کاتب دي لیکي وليتق الله ودي ویلي الله جل جلاله رب شر رب ویلي ولا يبخس او ندی کموی منه ندی سزن شيء انت شيء املا کې بکمه بشنه کوي خیانت باندې کوي فان كان الذي كشريا ركس عليه الحق چې باغې باندې حق مقروض ستیان به وقوبه او دایته یا کمزور دي املا نشي کولای او لا ستو یا طاقت نه لري ایومل لري بخپل املا او وي مریض کور کې پروت دی یا زنانه دا چا ستر دا بیا فلیمل هو دا تاسو نشي کولای فلیمل وليه دا هو زمينه فصل دا ولا دغه چې فحر په تبرغ له عادت د کلمې اخرى چې په زمينه مرفوع متصل باندې کې نه بیا تاکید ضروري دی
چې په خپل نشي کولای په جمله الولیو نه املا دی وی دا غي وارث بالعدل په انصاف سره واستشهدوا تاسو گواهان اونسه شهیدان دو کسان من رجالکم تاسو د نارینه‌ونه فإلم یکونا رجلین کچری نوی دو کسان نارینه فرجل و امرأتان یو سړی او دوه ښځې ده یو سړی په ځای باندې دوه ښځې لکه چې ناقصات العقل والدین ممن دغه چانه ترضون چې تاسو به راځي کېږي من الشهداء د گواهانو دا ولې د یو سړي په ځای باندې دوه ښځې دي ان تدل احداهما چې هیر شي د یوې زنانو د دوه نام چې وینه هیر شي عقل کمزوري حافظي کمزوري به اعتبار الاکثر فتذکرن یاد بکی احداهما الاخرى هغه یو د دوه چې هغه بل دا هغه ته بیان نو کوي نه هیر شي بل ته بیان دی هغه ته خبره ده چې دې ته برایات شي طالبانو د دل یدل چې کوم د مشترک لفظ ډېر معنی راځي خود ته کې معنی هیرول دي قرینه به سره فتذکر احداهما الاخرى نور هم زه به ذکر راځم چې کوم د غرول زه او کې د غرول وکړي چې کوم غټ یارم کې خطا شوی هغه ځکه به تفصیل وکوم زمرا یا ساتي چې دې معنی دا هیرول هم راځي هیرول هم راځي او بل ځکه طالبانو د آیت کریمه راغله او اشهدوا ذوی عدل منکم کما بيزانه چې کوم دا ورته ځای راولي بس کنه مزل وکم به درستولې کو واشهدوا ذوی عدل منکم هغه ځکه چې کوم دا عادل خبر راغله اندو کسان عادلان چې کوم سورۃ طلاق آیت نمبر 2 جزاک الله اتهشتمه سپاره سورۃ طلاق آیت نمبر 2 بس نور اړه ما سورۃ طلاق آیت نمبر 2 او اتهشتمه سپاره بس اته راولي کوي وسه شروع باندې ولا يأبى الشهداء انکار نه کوي گواهان اعزامات هو کله چې دیرا بدل شي د گواهی لپاره ولا تسمو تاسو فزان باندې بوج مګړای ان تکتبو چې تاسو لیکي دی را صغیر او کبیر وړه خبره وي وړه معاملې او کبیر غلې الى اجل تر نیټه پورې تا ته وړه خره او سوال یې باندې باندې وی غم پیخي مرګونه پیخي ذالکم ذالک تاسو گواهان تاسو د څه طریقې څخه کار کول مقصد او زیاده انصاف والے د الله جل جلاله په نسبت واقع او زیاده قائمون کړي دي شهادت گواهی درته چې د خدونه سبق لیکل شوی نو گواهی بیا آسان دی وعدنا او زیاده قریب دی سشتا دې دا الله درځاو چې تاسو بیا په دې کې شک نه کوئ لیکل مشته گواهان د خدونه زشته بیا په کې شک خبره نه پاتې کی الا ان تكون تجارت مگر کشروی تجارت حاضرۃ حاضر تدیرونه چې تاسو دا اړوي بینکم خپل منځ کې پیسې ورکو سودا واره نو دا سودای فلیس علیکم جناحهم یا پتا سو باندې ګناه نشته الله تکتبوها چې تاسو دا اونلی کې واشهدوا تاسو گواهان غنی سه اذا تبایاتم کله چې تاسو غسل خرڅول کوي ولا یضار کاتب او ضرر باندې شر سواله کاتب تا ولا شهید نه گواه چې بیٹے میں په مخ کړه تکلیف ودرسه استانو کار کنه دیګا وان تفعلوا کچره تاسو دا کارو کوم شهید ته یا کاتب تم به تکلیف ورسو فانه فسوق بكم دا فسق به پتا سو باندې خدای د حکم نه وتل وتقوا الله د الله جل جلاله ویره د خدای د حدود نموذ د احکامات مخالفت مکوئ خلکو د تکلیفونو مرسوي ويعلمكم الله جل جلاله خير تاسو احکام د دین خپل والله بكل شيء عليم الله جل جلاله پارشوان خپوي وان کنتم کثره تاسو علی سفر فسفر باندې ولم تجدوا تاسو نبیامن د کاتب لکن فرحان مقبوضان بیا غانا خبر کړی شي وي هغه پیسو کې دی چې څنګه نه ځان سره غانا کا دا غانا چې امانت دی بیا استعمال نه راوا ده نو سبا خلک غاڼې زموږ به خوذلې چې نماز کې سود ده نو سبا ځکه وس کلهم یا اکثر او توایا نوم د غاڼې نماز کې نه ټول سود غاڼې ولا څه کوم دی د پاره کې سبا لته د قرض نه ورکړي د غاڼې څه به سار 2000 روپۍ دی کوم دی او د 3000 روپۍ ټیپ دې سار کړه که سبا له دې تعالی په نیټه پیسې نه درکې ټیپ به وي چې قاضي ته حواله کې قاضي په 3000 روپۍ باندې خرڅي 2000 روپۍ به تعالی درکې ضربه ټیپ والا تاواله کې د پاره نه دې وې سوکلاري واس یا مکان دې کرے باندې دې اوسې کې دې 3000 روپۍ په 1500 دې ځان ته دا کړې یا ځمکه یا بل څه دکان دې کوم ټول سودونه ناروا دي
فإن من بعضكم کچری امن شي بعض استاسونه بعض نورنا زه تر اول شي خطر متر ختم شسنشتا فليؤدي الذي اؤتمن امانته پس ادا دي یا کس دغه امانت دی خو دل شوی دی څه شریعه دا کی امانت او خپل امانت نو دې کلمه کې هغه د غاڼې سیس امانت ویل شي امانت کی خیانت کول د چا کار تاسو پته اذا اؤتمن خانه وليتق الله ولي ویل الله جل جلاله نا ربو شجر رب د امانت شي استعمالوي نه خیانت دې بګنه کوي ولا تکتم الشهادت تاسو گواہی م پټوي ومن یکتمها او چاچه دا گواہی پټکلا فانه آثم قلبه بشک دا کسر ګناګار دی زله د بعض طالبانو گواهان دا چې دا 70 جګم د مستحب به بهتر وي لکه حدود کې مسله شو زنا کې دا جګم بهتر دا انسان ته د خپت غلطي شي چې ته وزن ته پردا واچ نه ډېر خدام معاذ رضی الله عنه بارک چې نبی اسلام متویلا کسه چې چا خبره کړو په کتاب د پردا چولې خو صحابي د غلطي شي و پردا باندې بیا چولې او د الله جل جلاله فرمای ولا تکتموا الشهادت گواہی م پټای اول دغه چې کوم د ترغیب ورکړه پټول چې پرده په واچو چا چې په دنیا کې په مسلمان پرده واچو د قیامت پر ورځ خدای پرده په یو باندې پرده واچو چا چې چا پرده چې د دریو د قیامت پر ورځ په خدای پر رسوا شرمنده کی دا حدیثونه کې راغلي نو آیت کې تاسو سوچو کې وړاندې دلته کې مسله د څه معاملات ده مسله د څه معاملات او وجنه د ګناهونو مسله خدای غفور رحیم نو دلته کې د مسلمان د حقوق او د بندگانو خبره ده یو سړی دا چې کوم د گواہی چې کوم ته گواه جوړ شوی او تا ته خپته ده چې کوم ده او دا ظالم سړی دی چې کوم د پردې حق وਹੀ او کته گواہی ولونه چې نظر ورکړي ځکه چې ته گواہی نه کوي هغه مدارې څه کوي قسم کوي او په دروغ باندې ظالم دی فاجر دی خبيث دی حرام خور دی تا د پر اوسه کول پکاره ولا تکتم شهادت تا د پر گواہی پټول بیا ناروا دي او چې کوم حدود یې د ګناهونو مسله مسلمانانو په غلطي شي پردې واچو ها یو سړی دا چې سم کار ورته ویلې سم کار وته ویل نه ری باندې پردا چول بیا خیانت ده د مدرسې سره محلې سره مسلمانانو سره دین سره مسلک سره لکه بعض کتابونو کې دا غلط خبر راغلي دا خو دین د تاوان ده کنه کتابونه شایکی خوريږي چې کوم د کپړې باندې پردا راځي نو ته د دین سره خیانت محدثین دې کې هغه یو حدیث پته ولګي چې حدیث کې اوسندر کې راوي راغلي او واضح په حدیث موضوع جوړيږي او دې پردا واچي زمون مسلمان د پردا به واچو خدای له بده جواب ورکړي دا خیانت دی بیا خبره ته خیال ساتي ومن یکتم ما چا چې پټک لګوي په دې کې فإنه آثم قلبه بشک دې ګناګار زړه ده والله جل جلاله بما قاسم تعملون چې تاسو عمل کوي علیم خفوه ده لله ما فی السماوات خص الله جل جلاله تمام اوسري پاسمانو کې او فی الارض او هوا سچ پزماګه کې وین ته بدو کا چې تاسو ظاهر وای ما فی انفسکم هغه سچ تاسو په نفسونو کې خځه کوم به وسوسه خځه من عزائم اراده قصدنا اعتقادات یا بدی او تخفو یا پټوي یحاسبکم به الله تاسو الله جل جلاله باغ باندې حساب کوي فیاثر لمن یشاء پس سزا ورکړي الله جل بخنه ورکړي الله جل جلاله چاته چې اراده وشي او يعذب من یشاء او عذاب ورکړي چاته چې اراده وشي بخنه چاته کوي بخنه نه کوي چاته د کفر او نفاق دام ما کین په کوم کې راځي ګان مگر راځي په خاطر پدا کې نو آیت کریمه او سوجنګوي ان الله لا یغفر یشرک به ويغفر ما دون ذلك کفر شرک نفاق شریف نه مګي او یغفر ما دون ذلك لمن یشاء والله على كل شيء قدير الله جل جلاله هر ممکن سبحانه قدرت لرونکی آمن الرسول یقین کړه حضور الاسلام بما انزل الیه په کتاب باندې چې هغه ته نازل کړی شوی دی من ربه د دې رب طرفنا قران والمؤمنون مؤمنان یقین کړه په دې باندې کلن دې ټولو امن یقین کړه دې بالله بالله جل جلاله باندې او ملائکتی او ملائکه د خدای پاک باندې او کتبه او په کتابونو الله جل جلاله باندې او رسول پر رسولانو الله جل جلاله باندې باقی دین او یوم الاخر مخکې تر شوی تقدیر خبرم دې نظر روانه ذکر شوی ملائکه امن بالله پورا حدیث کې راغلی ذکر راغلی حدیث جبرئیل مشکات کې اول نمبر حدیث لا نفرق من فرق نکو بین احد من الرسل فما بین یو د رسولانو کې کم فرق نکو د منلو او د نه منلو نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء بعض منی بعض نه منی هغه فرق مونږ نه کوو هغه فرق چې څوک کوي هغه بیا کافر مطلق دی سوچ دا فرق کوي بعض منی بعض نه منی کافر مطلق دی په شپږم سپاره کې د ذکر راغلی دی اوله سبب باندې
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون سوي نؤمن ببعض فخالق ويقين کو ونكفر ببعض او انکار وکړه بعض نه چې هغه شی مخلوق دی فخالق ويقين کو مخلوق نه با یقین کړو خدای څه فرمایي اولئک هم الکافرون حقا مؤمن چا ته چې موږ بلا ټول مانی کا لکه دې کې څه خالق او مخلوق نه مؤمن او کوی چې په خالق یقین دی او مخلوق نه یقین کړ کبه څه شو کفر اولئک هم الکافرون حقا نو وسم کسړه به شک نو به کافر دی کنه ولې ځکه چې د مشکک شو کنه شک ولا شو چې کوم شک شو چې کوم تصدیق ختم شو یقین ختم شو شک په تصور کې راځي مؤمن چا ته چې یقین وکړي یقین څه کې راځي تصدیق کې راځي او چې شک راغی او یقین تصدیق ختم شو یقین ختم تصدیق ختم شو تصور ته خبر ورسه مسلمان جو کافر شو نو وس من شک فی کفره و عقابه فهو کافر لګي کنه لګي ورته چې قران باندې شک راغی قران په سچ کافر وایي ته چې خالق یقین کوي او مخلوق نه یقین کړه قران په سچ کافر وایي دا به شک کوي نو قران کې شک وکړو قران کې چې شک کوي کافر شو کوم دغه چې په قران باندې یقین کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک شپږم ولا سبب باندې تفصیل راځي د خیر سره وقالو او دیبا ویل سمعنا واطعنا اور دې دې اطاعتم کړه بني اسرائیل بس سمعنا واطعنا مخکتر شه غفرانك نسأل غفرانك ستا بخنه وړو ربنا رب زمغه و الیک المصير اجتماعي دعا ده کنه طالبانو لا يكلف الله تکلیف نور کې الله جل جلاله نفس یا نفس الا وسعها مگر هغه وس مطابق هر انسان په خپل وس باندې پړ دې باندې طالبانو تفسیر مظهر لیکلي او طریقت علم طریقت حاصله او تصوف حاصله او اولیاء په لامنو باندې منګولې لګول دا فرض عین دي خدای کوي چالي کوي تفسیر مظهر علم تصوف حاصله او طریقت علم کول اولیاء په لامنو باندې منګولې لګول دا فرض عین دي خدای کوي ما خبره به معنی خو چې دلیل یو به د کتاب به کوم د صحیح خبره دی معنی یې کوم ولا سما کې بیا روان دي باقي مولان علم ظاهر هغه دې خو نه خبر نه دي دې فن خبر نه من مولان من مولا خبر اعتبار نشته تفصیل ته نه ده چې به وایي موږ تفصیل وکړو بلځه کې بچا ته په لګو ان شاء الله کټګوري طالبانو لهما کسبت تدید بارا نفس بارا هغه چې کوم دې کسب کړي و علی او په دې باندې مکتسبت و بعد هغه چې کوم دې کسب ګناه کړي ربانا ارب زمغ لا تو اخرنا تمنګ منی سے ان نسینا تزمنا نسیانوش دا اجتماعي دعا دا اجتماعي دعا خدای قبل دا قبول شوی دا او اخطانا یا خطا شو که خطا شو موږ منی سم او که نسیانو شي موږ منی ست نو نبی اسلام سے فرمائے ان الله رفع عن امه الخطا والنسيان زما د امت نه خدای په خطا او نسیان رفع کړي خدانه مفتی صاحب ما جوړاو وایي چې پته ورکه چې په نسیان باندې څنګه سمشته نشان باندې ولې نشته په دنیا کې شته کوم ادم علی السلام په نسیان باندې کار کړو په نسیان باندې جنده مزماتی کنه ماتي او که تا ته چې استاد یې چاله غیر حاضری باندې بټیم باندې ته زمانه رشه او بیا به جرمانه پکې کنه وي دلته کې نه کده مؤاخذه د اخرت ته ګوره اخرت کې مؤاخذه ته نشته او اخطانا په خطا باندې په دنیا کې مؤاخذه شته اخرت مؤاخذه را پښه ده اخرت کې خدای به نه نشي په دنیا کې به نشي قرآن کې روان دي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة غلام جزا ده چې کوم حساب په جنگو سلو خان چې کوم حساب په جنگو دا الجرمانه ده بیا اته چې په خطا باندې مؤاخذه نشته مؤاخذه لکه څه شي مؤاخذه را پښه اخرت کې به خدای نشي باقي په دنیا کې مؤاخذه نشته مزماتي په خطا باندې روزه په خطا باندې ماتيږي دا مؤاخذه دنیوي ده کوم تطبیق د حدیث ورکه قرآن سره اجتماعي دعا در قبول شوی ربنا ای رب زمغه ولا تحمل علينا تم بارک موږ باندې اسرن درانه چې کوم د بوجونه یا درانه احکامات کې مراد دي چې کوم من اسرائیل باندې مشکل احکامات هغه موږ باندې ملازم کوو کما حملته على الذين من قبلنا لکثر کې تا بار کړو په کسانو باندې چې زمونږ مخکې درشل کې بنی اسرائیل هغه باندې درانه احکامات موږ باندې هغه درانه احکامات مراوه نبی لسان بارک راضی و یدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم هغه مشکل احکامات د جنان د خاطر اسانی رااله ربنا یا رب زمغه ولا تحملنا تحریک مبارک زمغه باندې ما لا طاقت لنا دی هغه چې زمغه طاقت تحریک باندې نه وي دغه قبول شوی لا یکلف الله نفسا الا وسعها
واعف عنا متعفو کا خدای او تعفو کړي واغفر لنا متبخنا جو خدای او تبخنا کړي ورحمنا پرم باندې رحم وکړه رحم به کړي لسم دا سورۃ توبه کې سلام نمبر آیات دا ټول شوی خدای او ته ایڈوانس بخنه کړو انت مولانا تزم مولای مددگار فنسنا زم امدادو کې علی القوم الکافرین بقوم کافر باندې خدای په صحابه چې کوم امداد کړي په قوم کافر باندې کافرانو تباہ شو دي غالب شو دا چې کوم نیمګړي مولان دي ګان خبيثان او اولیاء او دشمن قدم په قدم باندې شرک فتوی لګي نو دی خپل استاد مولانا صاحب وایي مولانا زمون مولوی صرف ځان ته مسوګه زما مولا ګان مولانا زمون مولا نو ته د آیت کریمه چې قرآن کې سره ځان ته مولا چا څه پاتو نو ته ولې خپل استاد ته نه لاله استعمال مولانا صاحب مولوی صاحب نو بیا دې کافر کیږي نه دې په قول باندې کافر شو کنه خدای صفات بنده اور وګم ته تمیز نشي کوي تاسو سره چې ځوان مودیل دی کنه له بعضی خبیثانو او نیمګړو مفتیانو د دې آیت کریمه نه استدلال کړی چې نبی له سم تعالی صلی علی سیدنا او مولانا ویل ناروا دي دا نیمګړي مولان دي خره تا مولانا ویل یې جایز شو دې ته خلک مولانا صاحب یې کنه مولوی صاحب ته یې کنه دې خر ته چې کنه مولانا صاحب مولوی صاحب جایز شو نبی له سم ته ویل الله صلی علی سیدنا او مولانا ناروا دي شرک دی خره ته انده وتاوي کنه خر نه بدتر ځان لپاره توحید او د پیغمبر لپاره بیا شرک کوم دې سلیم کوډ مفتیان موږ وساتي فانصرنا علی القوم الکافرین تزم امدادو کې قوم کافر باندې د خدای په نصرت څه شه ده د بنده نصرت څه شه ده کون انصار الله ان تنصر الله ينصركم دا خبره مکه صفا شوه زمونږ دا فیضان صاحبان خلاصه کې چې دا اکثر اخونان قرآن چوي نو ورګړه زور ورکړي فانصرنا علی القوم الکافرین دا شوی او فیضان اکثر فانصرنا علی القوم الکافرین چې ولې چې طالبانو بالکل مزمات شو زمایرم بدل شو شغیم بدل شو فانصرنا طالبانو جمع مؤنث خاطبات امر حاضر ده جمع مؤنث دانو فاعل لګوره انصر انصرا انصروا انصري انصرا انصر فاقزان کلمه فانصرنا نو کومه څنګه شو جمع مؤنث شو او دغه ضمیر څه شو مرفوع متصل شو او فانصرنا صرف د ولاړو د پروت فرق دی فانصرنا چې شنو د فانصر دا امر ده صيغه واحد مذکر مخاطب د انصر څه شو انت فاعل نه څه د ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب متصل بس باندې بدل شو مرفوع متصل باندې بدل شو او صيغه د واحد مذکر مخاطب په جمع مؤنث مخاطبات باندې بدل شو تغیر فاحش معنی کې راغی خذ ته تاسو زموږ ولادت وکړي خذ تاسو امداد کولی شي خذ او کور کې ناشتي کله چې تغیر فاحش راغی نو رضا صفات اور کوي فمن کده نو لزام مقلدین یو کنه یو نه یو موږ د هغه مقلدین نه یو هغه سوي د امام صاحب قانون د امام صاحب مقلدین امام صاحب په قاعده باندې کړي کنه د اصل له چاره امام صاحب خبر نه خل موږ د مقلدین نه یو موږ د امام صاحب هغه سوي د امام صاحب قاعده ده څنګه پاتې شهدا یو ولې نه هغه خبره کړي چې جان را بساته په تکبیر بدعت امام صاحب قول نه ده دلیل نشته د ځان خبره کړي موږ د مقلدین نه یو خطا شوی ده قرآن خلاف حدیث خلاف خبره او جمهور فقهاو چې کوم دي د شمار نصوص خلاف خبره کوي بس متروکه د حضور رسول مبارک قول خبره وایي چې د قرآن سره معارض چې تطبیق نه لري متروک دی کنه اصول وایي کنه نو صاحب د هدايت متروک نه وي خطا شیخ لري او تاسو خدا چې ته بیان نه کړو بلې باندې بیا ډېر غټ تعمیر شوی دی ډېر غټ تعمیر دې پورې خبر رسېږي چې ذکر بالجار حرام ده ته چې په جمعه کې ذکر بالجار حرام ده حشو ما ټوټه غټ تعمیر په کړه نو دا بنیاد به صفا کول وړي تعمیر به ختمول وړي ځکه چې تا بیا په میدان کې شرمېږي وي ته حنفي احناف کتابونه دا چې ذکر بالجار په جمعه کې حرام ده په هغه دا موږ د دې کتابونو مقلدین نه یو قرآن کې شته حدیث کې شته امام صاحب قول نه کړی افترا ده غیبن بالفرض والمحال نشتا بالفرض والمحال کې امام صاحب قول کړي امام صاحب دا وصیت هم کړي دا خبره قرآن حدیث ته تطبیق کوي که تطبیق خوري سبحان الله الا فترکوه دې دا امام صاحب قول نه کته ګوره طالبانو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم کی خبره مخه